شافعي صاحب وی د امام محمد رحمت الله علیه سره د ما یو ځل شپه وه، طالب هم د ما ورسره شپه وه. وی ما وی چې یاره د ده ګورم چې د شپې دی خوب کوي او که د شپې څه کوي. وی امام شافعي صاحب د ماسخوتن نمانځه نه پس اوده شو، وی زه ویښ یم. وی امام شافعي صاحب چې لږ خوب وکړو نو راپاڅېد. په هغې زمانه کې بلې بلپونه راډونه دا نو ډیوه به خلکو ځان ته بلوله. وی کتاب یې ځان سره کټ سر ته یې ښودی و، ډیوه ورته په میز باندې پرته وه. امام محمد رحمت الله علیه ډیوه بله کړه، کتاب یې ځان ته په بالغ باندې کېښود، کتاب یې لږ ساعت وکته او بیا ډیوې یې پوکې ورکړه، ډیوې مړه کړه، اوده شو. وی لږ ساعت پس امام شافعي صاحب بیا د خوب نه راپاڅېد. وی بیا یې ځان ته ډیوه بله کړه، بیا یې کتاب په بالغ باندې کېښود، کولو یې که او بیا کتاب لږ ساعت وکت، وی بیا یې کتاب بند کړ، ډیوه یې مړه کړه. وی ټوله شپه ما خوب نه دی کړی، خو ما دا کتل چې امام شافعي صاحب د شپې څه کوي. 19 کرته امام شافعي صاحب را پاسېدلی دی، امام محمد صاحب را پاسېدلی دی او ځان ته ډیوه بله کړې ده او کتاب یې کتلی دی. دا د امام شافعي صاحب وینا ده. دغه د علماو هغه خوب دی، یو انسان چې د شپې 19 کرته را پاسي او د خوب نه کتاب وګوري سملی، دا به څه خوب یې رونو. نو دا علما چې د دین زده کوي دا د احسانه نه ده. په جومات کې طالبان دیری، د محلې خلک وایي یاره طالب منزله راپا نسېده، خورې به منزله راپاسي، هغه جز د نیمې شپې پورې کتاب وګوري، دروازې هم ټوله ورځ په مدرسه کې درس، خوب د هغه جز نه پوره کېږي، هغه به څه کوي. نو دا علما چې په دې مدرسو کې دا درسونه کوي، دا درس داسې احسان کار نه دی. دا عجز د شپې یو کتاب ته مطالعه وکړي او بیا سارې طالبانو ته خایا، د شپې ګوره او د ورځې طالبانو ته خایا. نو دې طالبانو مشقتونه برداشت کړل، علماو خوارې برداشت کړې او هغه دین الحمدلله د علماو په ذریعه باندې الله په عالم کې خور کړ.